السلام علیکم عزتمنو. نننې معلومات زموږ بیا د اویس د قاتلانو په باره کې دی. هغه د قاتلانو مور او پلار بیا دوباره نوي انټرویو راغلې ده او په هغې کې بیا هغه خبرې کړي دي چې زموږ بچي خو بېګناه دي. هغوی خو تر اوسه پورې د چا هم لاس ته غوام نه ده پاسولی او زموږ د اویس د سره څه بدي خو هم نه وه چې دوی دي یعنې اویس قتل کوو. مینوالو او نور څه ویلي دي نننې زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چارې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې استاد ټاډۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو واستوه زه داسې واقعات ډېر مخې ته راځي او ویل کېږي چې اویس ډېر بېدردۍ سره قتل شوی دی او بېګناه یې قتل کړی دی او بیا هغه قاتلانو په خپله هم همدا واضحه کړې ده او ویلي دي او دا مونږ قتل کړی دی چې ابدین په خپله هم دا خبره کړې وه چې دې الیاس پاس کوټه وه او زما خور سره د ډېر وخت نه ګپ شپ و خو ما ورته ډېر منې کوی. ما د ده ورور ته مې ویلې خو هغه امتیاز د اویس ورور دی ما هغه ته مې ویلې خو هغه هم خپل ورور یعنې منې نه کړو. مونږ هم بیا اخر وی پښتانه یو او بیا مې اخره کې داسې قدم اوچت کړو. عزتمن اوس د هغه قاتلانو مور او پلار همدغه وینا کوي او په پولیسو باندې الزامات لګوي او ویل کېږي یعنې دغه د ملزمانو مور او پلار نوي انټرویو راغلې ده او په هغې کې ټوله وینا همدغه کړې ده چې دا زموږ بچي بېګناه دي دوی وښلي دي ټکولي دي د هغې نه بعد بیا دوی پر دغه جرم منلی دی ځکه چې د دې جرم منل کېدل نه مخکې دوی یعنې انکار کړی بیا ابدین ځینې ابدین یې په بوجۍ کې بند کړو او د تنګي ایسیچوپ یې د پاسه ویښتو نو بیا نه اسد بیا الیاس یعنې پوره چې څه وایي موږ به دا خبره به ومنو ځکه کو چې موږ دا خبره ونه منو زموږ به روزانه همدغه حالات وي او وخي او ټکۍ او که موږ چل دا ونه منو نو دا ځینې ابدین نه وژني پرېږدي یې نو بیا چې ورته اسد وویل بیا چې ورته الیاس وویل زه صحیح ده بس وبه یې منو چې ویې منو نو اوس ټولې دنیا ته وښودلی شو چې دا قاتلان دي او اوس یې د مور او پلار دغه نوي انټرویو راغلي او په هغې کې ویلي کېږي چې د دوی نه د جیل نه دوی دلته کې کلیوال یو راغلی دی تر اوسه پورې هغه سره خبرې نه دي شوي خو د یو بل د خولې نه خبر شوي وو چې هغه واقعه خبره ده چې هغوی بېګناه دي ځکه چې هغوی په جیل کې هم همدغه شانتې خبرې کړي دي او ویلي دي چې په موږ باندې دا جرم په زوره باندې منلې کړی دي او موږ نه منو. خو مینوالو پولیسو بیا هم د دې نه مخکې دغه انټرویو ورکړې وه چې دوی پیلنۍ چې څنګه انټرویو راغله او پولیسو ورپسې بیا سمدستي پرنس کانفرنس وکړو او په هغې کې وویل دا بېبنیاده خبرې دوی کوي دوی سره څه ثبوت نشته دی او موږ دومره ظالمان نه چې موږ به یعنې خلک ووهو او به یې ټکوو او بیا به موږ جرم ومنو. مینوالو د دې حقیقت د حال څه نه به یو الله خبر وي ځکه چې د الله پاک چې کومې فیصلې کوي نو هغه خلکو د زړونو باندې کوي. مینوالو ستاسو د دوی په خبره باندې څه خیر دی حتما نه خپله رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ او زموږ د عزتمن نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره دسه زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې استاد ټاډۍ نشان ووهئ هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.